حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. الله تبارک و تعالی پټول انسانانو باندې او بیا خاص کر په مسلمانانو باندې بے حدا بے اندازې مهربان دی. د الله تعالی مهربانتیا د دې نه معلومیږي چې انسان ډېر ګناهونه وکي، ډېر خطاګانې وکي، ډېر غلطۍ وکي، نافرمانی او سرکشي وکي. د هغې نافرمانو سرکشو ګناهونو غلطو کوتاهو باوجود الله تبارک و تعالی په انسان باندې پرده راچولې ده او کلم په د باندې روزي رزق او خوراک یې بند کړی نه دی. د چې کم ځای کې د خوراک ضرورت محسوس کړی دی هغه ځای کې الله تعالی د ته روزي ورکړی ده. کم ځای کې د څښلو ضرورت محسوس کړی دی هغه ځای کې الله تعالی د له مشروب ورکړی دی. او کم ځای کې چې د خپله پرده په ځان راچول غوښتلي دي هغه ځای کې الله تعالی شرمنده کړی نه دی، هغه ځای کې د باندې پرده راچولې شوې ده. نو مسلمان د الله تعالی د مهربانتیا د صادر لاندې ژوند تیری، خو مسلمان له هم پکار دی چې د خپلو کوتاهو د خپلو غلطو اعتراف وکي او هر وخت الله تعالی ته سر په سجده وي او یو شان اوښکې توی کې الله تعالی ته رجوع وکي، توبه وباسي، استغفار وي، د الله تعالی نه د خپلو غلطو او د خپلو ګناهونو معافي وغواړي. زه تاسو ته عام یو مثال درکم، شاید دغه مثال فایده من ثابت شي. عام طور تاسو به کتلی وي چې یو بنده ضرورتمند شي او د ډیر مجبور شي نو د کور کې زیاتی سیزونه ګوري او هغه زیاتی سیزونه د خرڅي وې زه محتاج مالی مشکلات را مخې ته راغلي دي، د دې په وجه باندې زه د کور غیر ضروري سیزونه خرڅوم. نو دا د ضرورت په وجه خلک بیا داسې کوي چې مجبور شي. نو دا انسان دی په کور کې هر یو شی باندې نظر اړی، یو شی به ډیر قیمتي وي خو دی یې خرڅی نه. نو که ته ورته وې دا ولې نه خرڅوي، دا مې د بابا د لاس دی، دا مې د پلار د لاس میراث یوه نښه پاتې شوې ده، نو هر یو شی به خرڅ کوم تر دې چې خپل سر به ګاڼه کما، خو زه د پلار د لاس دغه یو نښه د دا نه خرڅوم، نه یې د سترګو پناه کوم. دا مثال دی او اصل واقع دا ده چې آدم علیه السلام زمونږ او ستاسو بابا دی، اول البشر دی، ابو البشر دی. آدم علیه السلام چې کله الله تبارک و تعالی پیدا کو جنتونو ته بوتو، خو همیشه د پاره دنیا کې او جنتونو کې اوسېدل نو، یا خو چې همیشه د پاره په دنیا کې نو داسم نه ده، همیشه د پاره د مرګ نه مخکې جنت کې نو داسم نه ده. هم به په دنیا کې وخت تیری او جنت کې به هم لږ شان وخت تیری. نو آدم علیه السلام چې جنت ته لاړ نو هغه د جنتونو ماحول یې وکته. دی وخت کې د دنیا د نظام چلولو د پاره د یو خلیفہ ضرورت او هغه الله تعالی حضرت آدم علیه السلام پیدا کو. نو آدم علیه السلام په جنت کې دی، نو د دنیا د نظام د چلولو د پاره دی پیدا شوی دی او د جنت کې دی. د دنیا نظام به څوک چلی؟ نو که اوسې الله تعالی د جنتونو نه روباسي، آدم علیه السلام خفه کیږي چې پروردګار د سهولت ډک ځای او نعمت تونو آرام و راحت و عیش و عشرتو هغه د سهولیاتو ښکلی ځای هغه د رانواغش زه د ته وویستم دنیا ته د اولیږلم. دنیا زړه ستړی ځای دی، د غمونو ځای دی، د پریشانو د تکلیفونو د مشقتونو ځای دی. نه د جنت نه د راوستم د سختو له په دې به د آدم علیه السلام زړه مبارک له ګیله راتلله. آدم علیه السلام الله تعالی ته ډیر خوښ دی او نیازبین دی. نو دغه ګیله زړه له راتلل الله نه غواړي چې د آدم علیه السلام زړه مبارک له ګیله راشي. نو الله تعالی ته پته و چې دی به څه کوي. نو الله تعالی په آدم علیه السلام باندې
په جنت کې پابندي لګولا وای په جنت کې ګټ په ګټ قدم په قدم ګرځا او د جنت هر یو نعمت په استعمال کې راولا خو پام بکې دغه یو خاص میوه ده دغه خاص بوټي او میوې ته مو ورنږدې کېږه که ورنږدې شو نو نقصان به درته ورسیږي آدم علیه السلام دغه د ممنوعه اوننا منی شوی دی هغې له نه ورځي یاد دی ورته نو خواته ورنږدې کېږي نه ډېر پښتانه وایي چې دا د غنمو دانه ده د غنمو د بوټي نه منې کړی نو دا غلطه خبره ده کتابونو صرف دومره ذکر کړی دی چې الله تعالی ورته حکم کړی دی قرآن کې هم دا بیان دی ولا تقربا هذه الشجره دې بوټي ته دې اونې ته د دې میوې ته مو ورنږدې کېږه نو بیا د غنم دانه پکې نشته کتابونو تفسیرونو نه د ذکر کړي اکثر شاعران پښتنو شاعران په شعرونو کې هم ذکر کوي چې آدم علیه السلام جنت کې د غنمو په دانه باندې د جنت نه راوستل شوی نو دا غلطه خبره ده بس صرف مطلق ذکر د میوې د بوټي شوی دی چې دې بوټي ته مو ورنږدې کېږه اوس دغه بوټي سو نو میوه وا که خوراک که سو دغه پته نه لګېږي کتاب د دې ذکر نه کړي اسې د غنم دانه مشهور ده نو آدم علیه السلام د هغه بوټي نه من شو آدم علیه السلام بیا خواله نه ورته یادو ورته یو وخت چې ډیر تیر شو نو یو وخت داسې راغی چې ایر شو ته ایرت نه اوشلا او آدم علیه السلام هغه ممنوعه بوټي ته ورنږدې شو لکه مې نه منې شوی او هغې ته ورنږدې شوی دی خدا په قص نو په قص چې یو کار وکړي د الله د حکم نافرمانی وشي دا ګناهي او پیغمبر چې وکړي نو هغه نور هم لویه ګناه ته جوړیږي او زمونږ ستاسو عقیده ده چې دا پیغمبران ټول دا معصومین دي د دوی نه ګناه کیږي نه د دوی ذهن او د دوی بدن الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې د آدم علیه السلام نه تر نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې ټول پیغمبران دی کې د خطا او د ګناه د سره ماده نه و چې دوی به یو ګناه وکړي او انسان کې خطا وي نو آدم علیه السلام هم انسان دی نو خطا کی دی خوشی ایره پکې وی ځکه انسان کې ایره شته نو آدم علیه السلام نه ایر شو او دا مضمون قرآن پاک ذکر کړی دی ولم نجد له عزما آدم علیه السلام دغه میوې ته د ورتلو چې د ګناه کومه اراده د هغې نه ده کړې آدم علیه السلام قصد او اراده نه وه چې ګنې زه به دې له ورځم ایرو ته نو خواله ورغلی دی او په ایره چې کم کارو شي نو پښتانه وایي په ایره روجم نه ماتیږي نو آدم علیه السلام په دې ګناهګار نه دی خو که الله تعالی د جنت نه اسې بې سره راوسته نو خفه کېده وه او اوس الله تعالی ممانعت کړی دی چې دې میوې له به نه ورځي او هغه نه ایر شو او ورغې نو بیا د الله د حکم پابندي خو اون شو اگر چې آدم علیه السلام ګناهګار نه دی خطا ده دا ایره د نسیان دی دا ګناه او معصیت نه دی خو بیا آدم علیه السلام په خپل باندې ځان ملامت کوي چې دا څه وشو نو دا خو نه شو الله تعالی فورا حکم وکړ د جنت نه لاندې ځای دنیا ته لاړ شي نو آدم علیه السلام دنیا ته راغې او په دنیا کې بیا وخت تیرو او یو شانې جړل چې دا ما نه سو شو ما نه غلطي او خطا وشوه ولې الله تعالی منې کړی او زه بیا هم هغې ته ورنږدې شوې اگر چې ورته پته وه چې ته په دې ګناهګار نه خو بیا هم آدم علیه السلام ځان ملامته کو چې دا مې خو نه کړل مانه پاک پروردگار حکم کې کوتاهی راغله په دې کوتاهی باندې او په دې ایر باندې آدم علیه السلام جړه شروع کړله او دومره او جړل حدیث مبارک کې راغلی دی د دنیا قدم په قدم په کونه باندې یو شانې اوښ کې توی کړي دي او د سترګو نه اوښ کې روانې دي جاری دي حضور علیه السلام فرمایي وي 300 کاله مسلسل آدم علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښ کې تللی یو شانې جړل تاسو بوای دا 300 کال ډیر زیات نه دي نو ولې نه ډیر زیات دي خو په دغه وخت کې د آدم علیه السلام خپل ژوند او عمر مبارک دا پورا 1000 کال نو په 1000 کال کې 300 کال آدم علیه السلام ته اسم نو 300 کال مسلسل جړل دي
دې ځای نه معلومه شوله چې آدم علیه السلام زمونږ ستاسو بابا دی او د بابا په میراث کې مونږ ته توبه ویستل پاتې شوي دي، اوښکې تویول پاتې شوي دي. نو مونږ تاسو نه که ګناه خطا وشي نو خامخا سترګو نه اوښکې او په خوله باندې د توبې الفاظ جاری کول پکار دي چې هر وخت مونږ توبه او استغفار کو او د سترګو نه اوښکې تویو. په دې کې به مونږ تاسو ته ډېر لوی خیر او برکت ملاویږي. آدم علیه السلام چې کله د جنت نه راغی 300 کاله پورې مسلسلې جړلې دي. په دغه وخت کې چې دا ډېرې جړل دغه وخت کې الله تعالی د توبې الفاظ ورته وښودل. آدم علیه السلام په خپل هم توبه ویستل غوښتل خو د توبې الفاظ ذهن کې نو او پورته سترګې اوچتولې نشوې د حیا د وجنه او په خولې د توبې الفاظ نه راوستل. وی اسې نه زما ژبه ما سره سات ورنکي او اسې نه زه د توبې په ځای باندې د خولې نه ژبه خطا شي بل څه الفاظ اوزي او په هغې باندې زه د الله تعالی رضا کولو کوشش کوم چې ته نور رانه نارضا نشي. نو یو گفت قدرې هم د خولې نه ویستلې نه دی. 300 کاله چې تیر شو زړه یې ډېر په جړاګانو باندې ستړی دی. اوس یې سترګې مبارکې پورته کړې او الله رب العالمین ورته د توبې الفاظ زړه مبارک ته ورواچول. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. الله تعالی آدم علیه السلام ته د توبې کلمات زړه مبارک ته ورواچول او د هغې په وجه پې رجوع د رحمت الله تعالی وکړله. هغه د توبې الفاظ څه دي؟ نو دوه د توبې الفاظ 2 روایتونه ذکر کوي. یو خدا وی آدم علیه السلام سترګې مبارکې پورته کړې او لاسونه مبارکې پورته کړل او جړلې او دعا کوي اے پروردګار د خپل حبیب محمد صلی الله علیه وسلم په وسیله او د هغوی په خاطر باندې ما معاف کا. آدم علیه السلام ته الله تعالی فرمایي وی آدم علیه السلام بېشکه چې معاف کوم دی خدا راته ووایه چې دا محمد ته څنګه پیژنې هغه خو به ډېر رستو پیدا کیږي. اوس الله تعالی ته پته ده خو تا او ماته خی نو الله تعالی ته پوس کوي سره د پوهې آدمه دا راته ووایه چې محمد علیه السلام ته څنګه پیژنې ته اولنی هغه بالکل اخیری دی نو ته یې څنګه پیژنې خو لا پیدا هم نه دی. نو دغه وخت کې آدم علیه السلام فرمایي پروردګار چې کله زما بدن جوړ شو او روح پکې واچولې شو ما چې سترګې غړې کړې پورته په اسمانونو کې زما په سترګو کې دومره طاقت او اثر و زما نظر دومره تیز لاړ د 2 اسمانونو نه نظر پورې وته او بره لاړ بره عرش و د عرش د پاسه یو تخته لګېدلې وه په هغې باندې کلمه طیبه لیکلې شوې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله. وی زه فوراً په دې نتیجه باندې ورسېدم چې دا الله خو پیژنم چې زه پیدا کړم الله دی خو ورپسې دا دویم نوم خپل نوم سره یو ځای لیکل چې بغیر د څه فاصلې دی یو ځای یې ځان سره جوخ نوم لیکلی دی محمد صلی الله علیه وسلم. نو الله خو پیژنم چې الله دی خو دا دویم نوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر نږدې دی الله تعالی ته ډېر خوښ شخصیت ته ځکه ځان سره بغیر د فاصلې خپل نوم سره جوخ د حضور علیه السلام نوم لیکلی دی. نو په دې وسیله مې ځکه سوال وکړه چې پروردګاره د خپل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر او په وسیله راته معافي وکړه. نو داغه د توبې الفاظ دی الله تعالی فوراً د آدم علیه السلام توبه قبول کړله رجوع د رحمت په وکړه صادر د رحمت په راخور کو. دویم روایت قرآن پاک کے آیت مبارک دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام ته دا د توبې الفاظ اخودلی شو ربنا ظلمنا انفسنا یا الله مونږ په خپل ځان باندې په خپل ظلم کړی دی وان لم تغفر لنا وترحمنا که نه بخي او رحم را باندې اونکي لنكونن من الخاسرین نو مونږ به ډیر زیات تاوانیان شو. نو یا الله په مونږ باندې رحم وکړه مونږ
راته معافي وکړه بخښنه راته وکړه. نو مسلمان چې په خپل کور کې ډیر مالی مشکلاتو راګیر کړي وي نه دی په کور کې شی وس ګوري او خرڅي او په هغې ګزران روان شوي په هغې ګزاره کوي وخت پې تیروي. نو مسلمان چې هر یو شی خرڅي په کور کې نو بعضې شی نه خرڅي اگر چې په هغې ډېرې پیسې میلاویږي خو په دې نیت او په دې خیال نه خرڅي وي دا مې د بابا د لاس میراث د بابا د لاس نښه ده او دا زه نه خرڅوم اگر چې ډېر ضرورتمند یم خو دا نه خرڅوم. نو موږ او تاسو د آدم علیه السلام اولاد یو او آدم علیه السلام په وراثت کې موږ ته توبه او اوښ کې تو یول پرېښي دي نو موږ به جاړو او توبې او استغفار به کوو. د مسلمان بنده دا روح او د دې زړه مثال د یوې صفا آینې دی. هغه آینه چې بنده پکې مخ ګوري خپل زیب و زینت پکې کوي خپل آرایش پکې کوي خپل حسن پکې ګوري نو دغه آینه باندې څه وخت پس دوړه ولګېږي نو چې ګرد و غبار په جمع شي نو دغه شیشه کې تتواله او خړواله راشي نو اوس تا مخ صفا دی خو دغه آینه خړه ده نو ستا مخ هم تخیرن خی نو بنده بیا لاړ شي کپڑا راوالی او دغه شیشه په صفا کی آینه په صفا کی نه دې کې روخانتیا چمک دمک او رونق به دوباره راشي پړق پړق پکې راشي اثر پکې پیدا شي شیشه صفا شو نو اوس درته مخم صفا خی. همدغه شان د مسلمان د دې روح او د دې زړه مثال د آینې دی په دې باندې د ایمان چمک پروت دی د ایمان رڼا او اثر په پروت دی خو د ګناهونو په وجه باندې په دې زړه باندې په روح باندې خړواله او تتواله راشي د مسلمان د زړه د ګناهونو په وجه ګنده شي ړوند شي او روح مړون شي نو بیا دته ښه کارونه بد او بد کارونه ښه ښکاري ځکه خیرن آینه کې چې ګورې نو صفا مخ بم درته خیرن ښکاري نو همدغه شان چې دا زړه د ګناهونو په وجه ککړ دی نو ښه کارونه بم درته خراب ښکاري. نو په دې وجه باندې دا توبه دا داسې ده چې یو انسان آینې پسې کپړه راوالي صفا یې پې اومږي دوړه تې لرکي واپس چمک دمک راشي نو د مسلمان دا توبه د د روح او د د ایمان او د د زړه دغه شان صفا کوي چمک دمک پکې واپس پیدا شي. د زمونږ استادو توبه په دې کې ډیر لوی کمال په دې کې ډیر لوی خیر په دې کې ډیر لوی برکت په دې کې ډیر لوی اثر پروت دی چې مونږ او تاسو الله تعالی نه معافي وغوښتله زمونږ ټول ګناهونه به معاف شي. کم ځای پورې چې مونږ مزل د ګناه په لار کړی دی هغه ټول مزل به مونږ پسې معاف شي او مونږ ته به د هغې نه نیکۍ جوړې شي. یو بنده دی هغه د سمندر د زګ برابر ګناهونه په عملنامه کې ساتلی دي اوس دې بنده ته نن په آخري وخت کې احساس وشو چې ما څومره ژوند تیر کړی دی غفلت مې تیر کړی دی او زه نن توبه ویستل غواړم نه چې دې بنده په اخلاص سره توبه وویستله نه د د سمندر د زګ برابر یا د دینم زیات ګناهونه وو هغه ټولو ګناهونو نه دته نیکۍ جوړې شي هره ګناه بدل شي په نیکۍ باندې داسې شوه لکه د عملنامه د نیکو عملونو نه ډکه ده. نو مونږ او تاسو په اخلاص سره توبه وباسو. په توبه کې ګورې یاد ساته 3 شرطونه دي او په توبې د لفظ کې وګورئ 4 حرفونه دي یو تی ده بل واو دی بل بې ده اخر کې هی ده نو دا 4 حرفونه دي او دا 4 حرفونه مونږ په ځان له لارو روانول غواړي او ما تاسو ته ووی په توبه کې 3 شرطونه دي. په توبه کې اولنی شرط دا دی چې تیر شوي کم ګناهونه دی پاغې باندې بخ پیمانتیا اظهار کې چې ما په ماضي کې او په تیر زمانه کې څه ګناه کړل زه د هغې نه د براعت اعلان کوم زه ترې دست بردار کېږم زه توبه وباسم چې څه مې کړي دي ښه مې نه دي کړی الله معافي غواړم. نو یو خو د تیرې زمانې په ګناه باندې ندامت دی بل دویم حرف د واو دی وقت موجوده کې چې څومره توبې وباسې چې دې وخت کې ستا لاس په ګناه کې ککړ نه وي چې هسې نه ته توبه م وباسې او لګیا یې په خولې توبه او په لاس باندې ګناه کې. دغه وخت کې د فارسي یو شاعر په شعر کې د دې خبرې ترجماني کړې ده وایي صبح برکف
توبه برلب دل پر از ذوق گناه معصیت را خند می آید زی استغفار ما وی سبح برکف تسبیح د پلاس دی توبه برلب پخلی د توبه توبه د استغفار دی دل پر از ذوق گناه او زړه د گناه د شوق نه ډک دی را برسیره دی معصیت را خند می آیت زی استغفار ما نو دغه وخت کې چې دا پلاس تسبیح په خولې توبه پلاس گناه او زړه کې چې دی د گناه شوق پروت دی نو معصیت او دغه گناه تا پورې خان دی چې دا لاسینګه توبه ده چې په خولې باندې توبه توبه او په زړه کې د شوق د گناه پروت دی او پلاس کې گناه ده روان گناه پسې نه دغه توبه بیا صاحب پسې خان دی نو په توبه کې درې شرطونه دي د تیرې زمانه تی کې اشاره د تیر وخت طرف ته چې تیر زمانه کې سونه معصیتونه او ګناهونه شوي نن دا غینه د براءت اعلان دستبرداري اعلان وکړي چې الله زما توبه بیا به داسې نو کومه وو کې اشاره وخت موجوده ته چې اوس توبه وباسه نو کم از کم اوس به په ګناه کې ستا لاس ککړ نه وي اوس به د ګناه نه تا لاس اخوا کړی وي ورپسې اخیری دریم حرف دا د بې ده بې کې باقی مانده زندګۍ طرف ته یعنی د انسان د درې دورونه دي تیر دور موجوده او آینده نو دا درې ادوار دي نو پدې کې وخت آینده باقی مانده زندگی کې به تا کلک نیت او اراده کړي چې زه به د آینده زندگی هم د ګناه نه ځان ساتم اسنه چې ته وې چې اوس توبه او سبا به بیا پې ورځم او بیا به دا ګناه کوم یو بنده وایي چې زما نن توبه ده خو سبا به وکم دا ګناه یا وای چې زه نن دا ګناه کوم او توبه به وباسم توبې په امید ګناه کول په دې باندې الله نورم ناراضه کیږي چې ته وای چې زه دا ګناه وکړم توبه به وباسم نو نه توبه به وباسې او ګناه به نه کې نو د باقی مانده د آینده زندګۍ دپاره عهد وکړه واده او اقرار وکړه چې آینده مې د الله سره واده ده چې زه به ګناه نه کوم نو دغه درې حرفونه خو دي او په توبه کې درې شرطونه دي اوس د دې نتیجه به څه وي نو توبه کې آخري حرف د هې دی نو هې کې اشاره دی ته ده چې دغه درې شرایطو باندې د عمل وکړو نو بیا هې کې اشاره هدایت طرف ته ده اوس به تا ته هدایت ملو شي د هدایت په لار باندې ته ګامزن شوې اوس ته هدایت یافته شوې او قرآن پاک ستا د پاره دی هدل للمتقین هغه خلک چې پرهیزګار دي متقیان دي نیکان دي دغه هدایت یافته دي دا قرآن د دوی د پاره دی نو بیا به تعالی قرآن هم فایده درکوي بیا به د الله مخکې توبه ویستل هم فایده درکوي د الله مخکې سترګو نه اوښکې تویول به هم تعالی فایده درکوي چې کله انسان د سترګو نه اوښکه توی کړي نو دا اوښکه خو هسې د اوبو یو ساز کې د اوښ کې یو قطره ښکاري خدا ګورې د الله په نظر کې د دنیا اوس چې په دنیا کې دی د دې نه غوره او افضل دی حدیث مبارک کې راغلی دی قطرة تخرج من عین المؤمن من خشیت الله تعالی خیر من الدنیا وما فیها یو اوښکه د سترګو نه د مؤمن د الله تعالی د یرې نه را پرېوتله نو دا یوه اوښکه یو قطره دا د الله په نظر کې د دنیا او چې په دې ویړه دنیا کې د دې نه غوره او افضل دی نو دا یوه اوښکه چې د الله د یرې د سترګې نه را پرېوتله نو دا ګورې ډېره زیاته قیمتي ده په دې باندې زمونږ او ستاسو زندگی بدلیږي زمونږ په ژوند کې زمونږ په زندګۍ کې انقلاب راوستلی شي او دا یو اوښکه د سترګو نه تویول پکار دی او د سترګو نه اوښکې تویولو دومره ډېر اهمیت دی د الله مخکې ګیړ ګیړاهټ او د الله مخکې جړا فریاد کولو دومره لوی اهمیت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی وایي د الله مخکې او جاړه او که جړا نه درځي نو د جړا کوونکو خلکو په شان شکل جوړ کا چې ته الله تعالی ته جاړې بعضې خلکو زړونه نرم وي سترګو نه اوښکې روانې شي او د بعضې خلکو زړونه سخت وي نو چې د چا زړونه سخت دي جړا نه ورځي سترګو نه اوښکې نه راتویږي نو هسې الله تعالی ته شکل د جړا جوړ کا نو بیا به دې الله تعالی وبخي اوس په دې اوښکو تویولو کې ډېره فایده ده
آدم علیه السلام چې د جنتونو نه راغی نو 300 کاله جړلی دي په ځنګل کې ګرځېدو قدم په قدم د سترګو نه اوښکې تویېدې یو ځای کې په یو کاڼي باندې کېناستو او یو شان ځان ملامته کوي او جاړي دغه وخت کې یوه د ځنګل اوسۍ راغلله او دغه اوسۍ را نږدې شوله او آدم علیه السلام ته وایي چې زما تا سره همدردي ده زه په تا باندې ډېر زیات خفه یم نو آدم علیه السلام په دغه اوسۍ په شا باندې د شفقت د مینې محبت لاس مبارک راښکلو دغه اوسۍ د دې ځای نه لاړه د ځنګل نورو اوسو خواله نو هغه اوسو په دې اوسۍ کې د مشکو خوشبو محسوس کړله د دې نه مخکې د ځنګل په اوسو کې د مشکو خوشبو نه وه او دغه یو اوسۍ کې دا خوشبو پیدا شوله نو دا د ځنګل نورې اوسۍ ورته وی دا تا کې دونه زیاته خوشبو څنګه پیدا شوله نو دا اوسۍ ورته وی چې ما تم پته نه لګي چې دا څنګه پیدا شوله او دغلته په ځنګل کې د الله یو نیک بنده ناست او الله ته جاړي ما ورته صرف دومره وی چې زه تا سره همدردي کوم او در سره جاړم نو هغه زما په شا باندې د شفقت د مینې محبت لاس مبارک راکړو دغه لاس راښکلو سره سم په ما کې خوشبو اثر پیدا شو نو دغه د ځنګل نورې اوسۍ هم راغلې قطار کې ولاړې دي نمبر په نمبر او آدم علیه السلام ته مخې ته تیریږي وي زمونږ په شا باندې هم لاس راکاږه آدم علیه السلام د هرې اوسۍ په شا باندې لاس مبارک راښکلی دی خو په یو اوسۍ کې خوشبو پیدا شوه نه خوشبو صرف هغه اولنې اوسۍ کې پیدا شو حالانکه د ټولو اوسو په شا باندې آدم علیه السلام لاس مبارک راښکلی عالمان فرمایي وي د یو اوسۍ کې خوشبو راغله او ټولو د ځنګل اوسو باندې لاس راښکلی بیا هم پکې خوشبو پیدا نه شوله دا ولې نو علما فرمایي دا اولنې اوسۍ دی په اخلاص باندې آدم علیه السلام سره جړلی او همدردۍ اظهار یې کړی دی نو اخلاص پکې دومره چې خوشبو پکې پیدا شوله او د ځنګل دا نورې اوسۍ دوی کې اخلاص نو دی کې صرف خود غرضي وه چې په مونږ کې خوشبو او اثر پیدا شي نو اخلاص چې پکې نی نو اثر نه پیدا کیږي نو مونږ او تاسو به یو خو الله تعالی ته د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو بل دا چې مونږ به په اخلاص وباسو بل دا چې مونږ به د سترګو نه اوښکې تویو او چې د سترګو نه اوښکې توی کړلې نو مونږ او تاسو مکمل پاک شو په دغه وخت کې مونږ له الله تعالی د خپل دوستانی یو سرټیفیکیټ د خپل محبوب علیه السلام په زبان مبارک راکې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی التائب حبیب الله توبه وستون کې د الله دوست دی نو موږ تاسو لپاره توبه وستلو په اخلاص کولو او د سترګو نه په اوښکو تویولو الله تعالی د دوستۍ لاس راکوي نو الله دې مونږ او تاسو ناراضي شي زمونږ او تاسو ګناهونه دې الله معاف کړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.